أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. چې دا کوم آیاتونه دي 15 نه تر 12 نه تر 15 پورې په دې چې د منافقینو حال بیانېږي په کومې طریقې سره چې قیامت پر ورځ باندې به داسې مراحل وي چې د ټولو انسانانو چڼول به پکې کېږي چې دې ته د پل صراط والا مرحله وایي. په اولې چڼې دا چې کافر مشرک غیر مسلم آباونه جلاسی او دې زده کوونې دپاره یو مثال که تاسې ذهن چونچو به به ډېر ښه په پوه شو. دا کراش وال پلانټونه چې کومي دا له غټو غټو تیږو نه غټو غټو کاڼو نه وړه باجرۍ ګوشي جوړوي بیا لږکي درمیانه ګوشي جوړوي چې اوکه داسې سږو غوندې سي ګوشي اچوي مختلفې پټې ورنتلي. نو په اولنۍ مرحلې چې به مسلمانان کافران سره جدا سي او په دې مرحلې چې به بیا مسلمانان او منافقین دا به بیا سره جلا کېږي دا به ښه تیاری چې د کوم د پل ده ښه به تیاری لاندې د دغه لارې نه به جهنمي چې کومو خلقو ته الله تعالی کلک ایمان نصیب کړی کامل نو ایغه مخته به رڼایي ایمان له وجې نه هغه ښي سیټ ته به رڼاګانې یي اعمال صالحو له وجې نه نیکو چارو له وجې نه چې کوم خلق له دغه شیانو نه محرومي بیا ظاهره خبره ده که څوک قدم یې واخیستل که ور واچېده. نو فرمایي یومه معنی دا ده چې لږکي خو تاسې تصور وکړو که نه د هغه ټیم وال د هغه روجې وال ترى المؤمنین والمؤمنات چې ته به وینې مؤمنان سړي او مؤمنات زنانه یسعا نورهم چې پریږي به نور د دووال یعنی مخته مخته به ورته کېږي بین ایدیهم د دو مخته و بایمانهم اشي طرف ته چه به ورته ویلی کېږي بشراکم اليوم نن رواج تاسې دپاره د زیرایی جناتون د باغو وال چرنګ باغونه تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به هغه لاندې نهرونه خالدین فیها او تاسې به دې چې ټیم تېروو همیشه همیشه. ذلك هو الفوز العظیم او الله تعالی فرمایي چې یقینا دغه ټولو نه لویه کامیابي ده چې د جنت والا فیصله د تا په حق چې وسي. یوم ایغه روجې باندې یقول المنافقون منافق په ساده الفاظو چې به داسې ووایو
چې ایغه پیپ ته وایي، پیپ ته چې دواړو لوري ته سور وایي. یو خو منافق اعتقادي ده چې الله رسول په خولې مني، په زړه یې نه مني. دا یې تاسې موږ ډیوټي نه ده چې نن سبا په چا باندې د اعتقادي منافق حکم لګو، ځکه زړه پته یې چاته نسته. او یو منافق عملی ده چې کارونه یې د ایغ غوندې کوي، رښتونکي منافق غوندې کارونه کوي. ایغه به څه کول چې کله به یې مجلس کاوه، بیا به یې درواغ مجلس چې ویله. موږ تاسې دا یو فن ګڼو، په تیر مې کوی پلانکي خان، وایي پلانکي خان ډېر چالباز ده، ډېر زبان دراز ده. او دوم نمبر باندې چې یو امانت په ورسره چېږدولی څه، بیا به ایغه چې ده خیانت وکړ، نو دا یې د منافق اعتقادي نقشه ده که چا چې ولله، یعنې ایغ والا نقشه به جان چې نه پیدا کوي. او دریم نمبر باندې چې یوه واده بیا وکړله، بیا به یې وعدې خلاف ورزي کوله. او یوه بله ذکر سلی ده چې کله معمولي قدر چا سره بیا خولې خوند ترخېده، بیا به یې دوم ټکی په خولې باندې بېهوده الفاظو، چې تاسې موږ اشکنجا ورته وایو، لا چچه ورته وایو. نو دا نقشې دي چې اوریجنل منافقانو والی دي. دا به موږ جان چې نه پیدا کوو. که یي چا چې بیا دې سړی لږ کې کوشش کوي په جان باندې چې دا جان نه وباسي. الله تعالی فرمایي یوم په ایغر وجه یقول المنافقون والمنافقات، چې وای به منافقان سړي او منافقان ښځې، للذین لپاره د ایغو خلکو آمنو چې چا ایمان راوړی ده، څه به ورته وایي؟ انظرونا، لږ کې وایي انتظار وکړو موږ ته، نقتبس من نورکم، چې موږ هم فایده واخلو د تاسې د روښنایي نه، چې موږ په تیر سو. قیله، دا کیله لفظ چې مفسر لیکلی دي چې نکته دا ده چې جنتیانو شان سره دا نه ده مناسبه چې دو جواب ورکړي. نو کیله معنا دو ته به وویل سي، الله تعالی به فرشتې ته حکم وکړي چې ته ورته ووایه ارجعو، واپس سو تاسې وراءکم، شاته طرف ته، فالتمسو نورا، ادرنا بیا تالاش کو. دې چې معنا ولې داسې یو قیامت په ورځ یو بازار ده چې دو به بیا هغه چې بلفونه بجلیګانې کوي. مقصد بیا د دې ژبې دا ول دی چې د دې روښنایي حاصلولو دا ځای نه ده اوس. که دا روښنایي تاسې په کاري، بیا به تاسې دنیا ته جو، هلته به بیا ایمان راوړو، نیکې چارې به کوو، چې اوس بالکل ممکنه نه ده. یعنی چې معنا په دغه تپې تورې تیارې چې به اوس یو. الله تعالی فرمایي فضرب بینهم بسور، یو دیوار به جوړ کړلی سي، ودرولی به سي د دو په منځ، له بابون، چې یوه دروازه به یې پکې، باطنه فیه الرحمه، د دغه دیوال چې کوم ننه طرف ته، هلته به د الله تعالی رحمت نازلیږي. وظاهره من قبله العذاب،
ا د دغه دیوال باره طرف ته چې اب منافقینو طرفي هلته به د الله تعالی عذاب نازلیږي. اوس الله تعالی د منافقانو او مسلمانانو خپل منځ چې خبرې به کېږي نقل کوي. الله تعالی فرمایي الم نکم، الله تعالی فرمایي دو به ورته وایي ینادونهم، د منافقان به لرې جینه نارې ورکوي، یعنی چیک چیک آوازونه به کوي. الم نکم معکم، آیا موږ تاسې سره ولولو نه؟ جومات چې به و تر سره، لمانځونه مو به کول، حج چې مو به یې سه اخیستله. قالو دو به ورته وایي بلا ولې نه، ولولو خو تاسې موږ سره، ولکنکم فتنتم انفسکم، خو تاسې خپل جانونه خپله په فتنې چې واچول. دا یوه نکته زده کړو. فتنې قرآن پاک چې درې شیانو ته نسبتونه سلی دي، چې کله یې د دې نسبت الله تعالی خپل جان ته کړی، بیا به دې معنا دای چې الله تعالی فرمایي چې موږ دا خلق په فتنې چې مبتلا کړي. څه معنا؟ موږ یې ازماو کوو چې چوک چوره اوبو چې ده، امتحان اخلو. چې کله د دې فتنې نسبت الله تعالی هغه کافرانو ته کړی چې مسلمانان تنګوي، مسلمانان په ازمایش کې اچوي، چې کفارو ته کړی، دا معنا به. او چې کله د دې فتنې نسبت انسان ته سلی، لکه دالته فتنتم انفسکم، اوس دې معنی ته غوږ ونیسو چې کله سړی د کوروالو، د بچو، د دنیاوي سامان په محبت چې گرفتار سی او الله تعالی احکاماتو ته شا ورواړی، بیا دا فتنهونه مراد. الله تعالی فرمایي په 28 سپارې چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی د تاسې وال چې کوم پیسې میسې دي، چې تاسې کوم اولادونه دي، دا چې شاید دا امتحان ده، فتنه ده. چرنګې فتنه ده؟ پیسې دې چرنګې ګټلې دي، چرنګې لګوي. اولادو تربیت کوي که تربیت نه کوي، نو دې پوښتنه به کېږي آکه مال ده آکه جان ده. دې پته به کېږي سړی د خپلو بچو خیال ساتي، دنیاوي سبق سارا سارا چې چوره ترجیح هغه ته ورکوي، دوره د دینی تعلیم حصول ته ترجیح ورکوي. بیا به سبا انشاءالله خپل بچي نه دا خوند اخلي او هغه به خپل زندگی نه اخلي. دې نه بعد چې کوم سبق ته به انشاءالله بیا سبا وایي، دعاګانې وکړو. اللهم امین. یا الله چې د کومه ترجمه تفسیر موږ بیان کړ، خپل لوی دربار عالی چې قبول منظور کړي.